پنځه وختونه داسې دي چې په هغې کې مونځ نه کیږي. دغه مکروه اوقات دي. اول خو حدیث کې 3 وختونه راغلي چې په دې کې مونځ نه کیږي او 2 وختونه ورسره نور دي. نو دا په خپله هم زده کوي او ملګرو سره هم شیر کوي چې دا وختونه موږ وپېژنو چې دې وخت کې مونځ نه کیږي، چې څوک یې کوي نو چې هغه د دې نه منع شي او په دې وخت کې دې مونځ نه کوي، بلکې دا وخت چې واوړي بیا دې مونځ کوي. هغه دا دي، هغه 15 وختونه اول 3 دا دي چې د نور راختو په ټیم کې هیڅ قسمه مونځ نه کیږي. چې کم ټیم کې نور راخیږي که نه، په دغه ټیم کې عند طلوع الشمس په وخت د راختلو د نور کې مونځ نه کیږي. او بیا د غرمې په ټیم کې مونځ نه کیږي چې نور بالکل غرمې منځ ته د اسمان راشي او غرمه شي 12 بجې یا پاباندې 12 پورې 10 منټه د پاسه یا 10 منټه کم 12 نه شروع کیږي او پاباندې 12 پورې اندې غرمې ټیم کې مونځ نه کیږي. په دې وخت کې به مونځ نه کوي. او دریم هغه وخت دی او هغه ځای دی چې کله نور پریوزي، یعنی عند غروب الشمس، په وخت د پریوتلو د نور کې په دغه ټیم کې مونځ نه کیږي. هیڅ قسمه مونځ په دې ټیم کې نه کیږي، په دې کې به مونځ نه کوي. اکثر مونږه د مسلمانان رونه یو سار کې ناوخته راپاسي، نو راشي د ټیم معلومات نه کوي او نه تپوس کوي او ډایرکټ په مونځ باندې وردیږي. نو د نور د راختلو په ټیم کې مونځ نه کیږي، په دغه ټیم کې به مونځ نه کوي. او د نور د پریوتلو په ټیم کې هم مونځ نه کیږي. خو لیکن د مازیګر مونځ بیا په دې کې جواز شته چې یاره تا نه قضا کیږي، قضا شوی دی او نور د پریوتلو نه لږ مخکې ټیم دی، یعنې مازیګر مانځه نه وروسته، نو دغه قضا پکې ته کولی شي. او 2 وختونه هغه دي چې د سحر مانځه نه بعد د نور راختو پورې چې دا کم ټیم دی، او د مازیګر مانځه نه بعد د نور پریوتو پورې چې دا کم ټیم دی. دا 2 ټیمونه په دې کې هیڅ قسمه مونځ نه کیږي، سوا د دې نه چې یاره یو سړي نه مونځ قضا شوی دی، نو قضا مونځ دی بیا د سحر مانځه نه بعد د نور راختلو ټیمه پورې دی کولی شي. او دغه رنګې مازیګر د ماښامه پورې په دې ټیم کې که د دې نه کم قضا مونځونه شوي که نه کم مونځونه ترې قضا شوي او هغه راګرځوي نو هغه راګرځولی شي. او یا د دغه ورځې د مازیګر مونځ دی په دې کې کولی شي. او که دا نه وي نو بیا ګورې مونځ نه کیږي. او د سحر سنت هم چې که سړي نه پاتې شو نو د سحر د مانځه نه بعد دې سنت کولی شي، ځکه چې دا هم په دغه مانځه کې داخل دي. او د نور راختلو نه بعد هم کولی شي چې نور راوخي د هغې نه وروسته دې سنت ادا کړي، او یا که د مانځه نه وروسته فورا دې سنت ادا کوي مانځه نه وروسته نو هم ادا کولی شي، خو دا به خپل عادت نه جوړوي ځکه چې سنت راغلي مخکې دي. نو کوشش به دې کوي چې مخکې وکړي، خو که چېرته ترې پاتې شو نو دې بیا وروسته کولی شي، د مانځه نه بعد هم کولی شي او د نور راختلو نه بعد هم کولی شي. نو دا 15 وختونه دي، دا ځان سه یاد کوي چې په دې کې ګوره هېڅ قسمه مونځ نه کیږي. د نور راختلو په وخت کې چې کوم وخت کې نور راخیږي، نیم راخته او نیم را روان دی بره، نو مونځ به په دغه وخت کې نه کوي. او غرمې ټیم کې چې کله نور بالکل د اسمان منځ له راشي نو په دغه ټیم کې مونځ نه کیږي. او بیا چې کله نور پرېوځي نو په دغه ټیم کې هیڅ مونځ نه کیږي. او د سحر مانځه نه بعد د نور راختلو کې چې دا کم ټیم دی نو کتاب کې سجده د تلاوت کې، نو سجده د تلاوت پکې کولی شي، یا جنازې مونځ کې دا هم پکې کیدی شي. او مازیګر نه ماښامه پورې چې کم ټیم دی د دې په منځ کې د مازیګر مانځه وروسته ماښامه پورې دا کم ټیم دی د دې په منځ کې ته سجده د تلاوت هم کولی شي او جنازه هم کولی شي. خو لیکن او قضا مونځ چې دی دا هم کولی شي، خو بل قسمه مونځ په دغه